نن زمونږه وزیر خارجه او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار صاحب چې هغه د معیشت ماهر هم دی او پخوانی وزیر خزانه هم پاتې دی، هغه یو بیان جاری کړی دی او په هغه بیان کې ویلي دي چې دا ملک پاکستان د الله په نوم باندې جوړ دی او الله به دا ملک دی قائم دائم ساتي. بالکل دا خبره اسحاق ډار صاحب تاسو درسته کړې ده او که تاسو دا نه مو ویلې نو هم زمونږ دا یقین دی څه چې تاسو ویلي دي او د هغې یو اکثر ماته ملګري ووایي چې چېرته څوک دهریه وي خدای رسول نه مني د مذهب نه لا تعلق کوي او هغه سره بحث مباحثه کوي که هغه هر څوک وي که د هغه غیر پاکستاني خبره کومه نو زه ورته وایم چې یاره داسې کار دی چې دې خلکو سره د مباحثې ضرورت نشته، خو داسې کار وکړئ چې دې مېلمانه کوي روی غواړئ او که د ملک دننه خلک وي نو لږې ځان سره کښېنوئ د پاکستان د نظام ته وګورئ نو په الله خو به د یقین خامخا راځي ځکه چې دا ملک هم د الله په کرم باندې روان دی. ځکه که د دې حکومت او د دې ریاست او د دې انسانانو خوښه وه نو دا ملک به تر اوسه پورې قایم نه او دا به چلېدلی نو. زمونږ په ملک کې مسلې او علمي ډېرې زیاتې دي. زمونږ د ټولو نه غټه مسله چې دا هغه طرز حکمراني ده هغه ډېره زیاته ناقصه ده. دلته چې کوم قانونونه دي نو هغه قانون څوک مني نه، یعنی قانون چې کوم خلکو جوړ کړی دی نه هغې یې پخپله نه مني. د قانون مخې ته هر سړی برابر نه دی، یو شانتي نه دي. دلته زورور چې دی نو هغه د هغه یو پلاسپر خبره ده چې زورور دپاره قانون چې دی د جولا جاله ده همدغه شانتې وشلي او د کمزوري دپاره چې دی نو پنده ده پانسي ده. نو کوم خلک چې قانون جوړوي نو اول خو هغې هغه قوانین نه جوړوي چې هغه د عوامو په خیر ښېګړي، بلکې دا اشرافیه حکمران طبقه هغه شانتې قوانین جوړوي چې د هغې اقتدار ته دوام میلو شي او دا خلک نور هم ذلیل شي. نو اول خو قانونونه داسې جوړېږي، بیا په دغې قانونونو باندې هغې خپله عمل نه کوي، قانون سره کلواړ کوي. نو کم خلک کم ادارې چې د قانون دپاره جوړې دي هغه غلط قانون جوړوي، بیا کم ادارې چې په دغه قانون عمل کولو والا دی نو هغه په هغې عمل نه کوي او بیا د دغې قانون د شکوې شکایت دپاره چې کم په یو ملک کې یا په نظام کې چې دی یو ازاده عدلیه وي نو بیا چې عدلیې ته لاړ شي او هغې ته وایي چې زما اشکشویي وکړه نو عدلیه د بدقسمتۍ نه زمونږ په ملک کې اپوټه کار کوي. دلته په مذهب دنیا کې خلک عدالت ته ځي د انصاف دپاره او دلته چې یو سړی بل باندې دوړه دبو کو یا دنکي ورکوي نو ورته عدالت ته دې راکاږم، یعنی عدالت دلته یو یره ده، عدالت دلته یو تباهي ده، بربادي ده، عدالت دلته د عزت نفس د پیسو یعنی د هر شي نه به د انا نه به عدالتونه خلاصوي. بیا که د عدالت سره متعلق وزارت یا افسران یا خلک دي هغې سره خبره وکړي نو هغې وي زمونږ لاس بند دی. قانون اسمبلی قوانین جوړ کړي او زمونږه د عدالتي نظام هغه پروسیجر چې دی هغه شانتي کړي چې څنګه په مهذب دنیا کې وي نو زمونږ عدالتونه به انصاف چې دی خلکو ته ورکړي. نو مقننه چې دا قانون سازي چې دی نه هغه ټیک نه کېږي نو عدلیه سوګي، حالانکې عدلیې سره بیا آیني دغه چې دی هغه طاقتونه شته چې هغه دلته خو عدالتونو وزیر اعظمان هم کورته لیږلي دي، عدالتونو مارشلان چې دی جایز کړې ده. دلته په دې ملک کې عدالتي قتال هم شوی دی، وزیر اعظمان پاتې شوي دي. یعنې د دې عدالت چې کله خوښوي نو ده په څلور مذهبه ناروا فیصلې ورکړي دي نو هغلته بیا د پروسیجر د مقننه او د قانون خبره نه او کله چې خوښه نه وي د عام انسانانو خبرې نو د عام انسانانو دپاره عدالت هم ظالم دی او د خواص او اشرافیه دپاره عدالت هم مور بیبي ده رحمدله دی. بیا عدالت سره تړلې چې کوم وزارتونه او محکمې دي نو هغې بیا له وسایلو خبره کوي. نو په دې ملک کې خو په اربها روپۍ چې دي نو هغه د هغې روزانه غلاګانې پکار دي. نو آیا نشي کېدی چې دغه پیسې چې دي نو دا د عدالتونو دپاره ورکړي شي او هلته سټاف زیات شي، سهولتونه زیات شي؟ خو ولې به یې کوي؟ ځکه چې دې سره به خو آګاهي راځي، شعور به راځي، د عام انسانانو ژوند کې به بدلون راځي او د اشرافي حکمراني چې ده هغه به چیلنج کېږي نو هغې به داسې نه کوي. ولې به یې کوي؟ نو بیا که موږ راشو موږ افسرشاهي ته سیول سروینټس ته اوس د خوشحالۍ خبره ده د انګریز په دور کې خو د انګریز
مراتع یافته خلک وو بیا د هغې اولاد وو اوس هم په دې امتحانونو کې د عام غریبو کورنو نه هلکان جنکۍ روزي او د پاکستان دغه اعلی عهدو ته رسي خو د دې ماحول مثال د مالګې د غري دې ته که خرم ورلنه کړي نو هغه مالګې شي دغه د غریبانانو کورونو نه دغه د ځپلو کورونو نه دغه د مذهبي کورونو نه هم چې کوم هلکان جنکۍ راشي نو د هغې بیا دلته په اکیډمۍ کې ټریننګ چې دی هغه د خدمت نه کیږي هغه د حکمرانۍ کیږي نو دغه خلک چې دی بیا چې څنګه راشي او مثال طور اسسټنټ کمشنر ولګي نو هغه یو تورې چشمې واچي دغه داسې د جادو د کمال چشمې دي چې دا تورې چشمې واچي نو تور سپین او سپین تور شي بیا دا دنیا یو بله رنګ ښکاري او یو خپله رنګینه دنیا جوړه شي نو دغه چشمې واچي بیا واسکټ واچي او بیا د کروڑونو روپو په ګاډي کې او د ټولو نه مخکې د سبزیو والا د ګانډیرو والا چولو والا رڼې والا ته راشي ځکه چې زمونږ په ولس کې د ټولو نه ځپلې او کمزورې طبقه دغه ده نو اول د هغې د کوچلاولو د وهلو د ختمولو د هغې باندې د ټوپ وهلو کوشش شروع کړي غوزار هم پې کوي چې قانون کې نشته پرچې هم پې کټ کوي جرمانې هم ورکوي نو په دغه وړو وړو ریړبانانو یې ټرین کې او بیا تر دغه ځای پورې راولي چې بیا پې په دې ملک کې چې کم خلک د بدلون دپاره غږ پورته کوي د سماجي چینج دپاره خبره کوي هغه د ریاست عمده ادارې چې دي هغه ختموي د هغه جبه اوسي اجازه غواړم د الله په امان